بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زه یم پروفیسر ډاکټر جاوید اقبال فاروقي او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل هیلث ایجوکیشن. ناظرین، په دې یوټیوب چینل کې زه عموما دا کوشش کوم چې د صحت چې کوم مختلف موضوع دي، ټاپکس دي یا بیماریانې دي، په هغې باندې زه تاسو سره خپل خیالات اظهار وکړم او د هغې چې مختلف کوم پهلو دي، هغه کوم اسپیکټس دي، هغه چې مختلف کوم فیسز دي، هغه په کوم طریقو باندې د هغه مختلف سوالات دي، هغه زه جوابات تاسو درکوم. د تیر 2-3 هفتونه تاسو به اورئ په پاکستان کې د ایچ پی وی ویکسین یعنی هیومن پیپیلوما وایرس ویکسین متعلق خبرې کیږي. تاسو به په الکترونیک میډیا باندې، په سوشل میډیا باندې مختلف ویلاګز ګورئ. حکومت وایي چې دا ویکسین تاسو خپل ماشومانو ته ولګوئ او په دې باندې زموږ د عوام جنرالي چې دی خپل ریزرویشنز دي یا د هغوی خپل سوچ دی او غلط نه دی. مطلب یې دا نه دی چې هغه خپل ریزن چې په هغه باندې دوی خپل سوچ لري. ما ته زما د ویور، زما ناظرین، زما دوستانو، زما ډیر مریضانو دا ماته خواهش ظاهر کو چې زم په دې ایچ پی وی ویکسین باندې زه خپل خیالات اظهار کوم یا خپل خبرې وکم. ما اراده و چې زه په دې باندې یو ویلاګ وکم، خو زه د تیر هفتې چې دی استرالیا ته تللی وم یو د ګیسټرنټرولوژي کانفرنس په سلسله کې، نو دې له وجې نه ما ته ټایم میلاو نه شو او ما د دې ویلاګ جوړ نه کړی شو. خو د دې یو فایده مو شوه چې په دې دوران کې ما ته مختلف میسیجز راتلل او مختلف زما چې کوم ویورز دي هغوی د دې خواهشات کړو او مختلف سوالات ایمانه پوښتنه وکړه، مختلف کوېسچنز ایمانه تپوس کو د هیومن پیپیلوما وایرس او د دې ویکسین په حواله سره. نو کافي ښه سوالات چې هغوی معنی شوي دي او ما خپل هم دا کوشش وی په دې چینل په ویډیوز کې چې زه یو خپل تور باندې دا نه ویم چې زه تاسو ته چې بس تاسو داسې وکړئ. زما کوشش یې زما چې کوم ناظرین دي، څوک چې زما د ویډیوز ګوري، هغه په خپل دا فیصله وکړي شي چې هغه د لپاره کوم شی بهتر دی، کوم شی بهتر نه دی، کوم چې کوم موضوع هغه موضوع باندې هغه خپل ځان پوي کی او هغه ته کوم چې لازمی نالج دی، علم دی، هغه ته ورسي. نو دا چې کوم نه سوالات شوي دي، نو ما وایي چې وای ناٹ چې زه د دې سوالات جوابات بس اسانه ژبه باندې او ساينټیفیکلی زه ورکم چې زمونږ چې کوم دا ویورز مانه تاسو کړی دي یا چې کوم پبلک سما دا ویډیوز ګوري، هغه په دې ایچ پی وی ویکسین په حواله سره هغه ته لږ معلومات ملو شي، هغه خپل د دې قابل شي چې هغه خپل ځان د پاره یعنی خپل فیملیز د پاره د دې فیصله وکړي شي. ځکه چې څومره پوري تا ته د هغه کوم چې کوم یو ټاپک دی، کوم بیماری دا یا کوم یو اسپیکټ دی د هغه متعلق تاسو ته یو پراپر معلومات ملاو نشي، نو سړی هغه ډیسیژن نشي اخیستی، هغه ډیسیژن اخیستو کې هغه ته لږ مشکل پیش کیږي. نو ما دا فیصله وکړه چې زه په دې باندې یو سمپل دا ویډیو نه چې بس دا ویکسین ولګوي دا ډیر ضروری دی وغیرہ وغیرہ، دا خو تاسو هر په دویم ویډیو کې دا اورئ. ما چې ولنه زه د سوالات جوابات ورکوم او زه دا غي داسې یو سیریز وکم، یو څو ویډیوز باندې چې خلک په خپل چې کوم زما د ویډیو وګوري یا په خپل پوه شي چې زموږ د لپاره بهتر څه دي یا بهتر څه نه دي. نو زه په دې راتلونکي یو څو ویډیوز کې چې د کوم سوالات جوابات در کوم تاسو ته یا کوم سوالات چې مانه شوي دي هغه زنن تاسو سره یو مختصرا ذکر کوم چې دا مختلف سوالات دي چې مانه اوسه پوری شوي دي او زه به د دې سوالات جوابات تاسو را اسانه جبه کې در کوم چې تاسو خپل پوه شئ چې د ایچ پی وی ویکسین اهمیت څه دی یا اهمیت شته یا نشته، موږ ته ضرورت شته، زموږ معاشرې ته یا معاشرې ته ضرورت نشته. نو دې سوالات کې چې کوم زمانه شوي دي هغه تاسو مخکې زه وړاندې کوم او بیا ان شاء الله پر راتلونکي ویډیوز کې په دې باندې یو سوال باندې مطلب مختلف سوالات باندې موږ بحث کوو. په دې سوالات کې لومړی سوال چې ډېر زیات معنی شوی دی هغه دا دی چې ایچ پی وی یعنی هیومن پیپیلوما وایرس ویکسین څه شی دی. نو په دې به موږ ان شاء الله د آسان ژبه کې ځان پوي کوو چې ساينس وایي ایچ پی وی ویکسین څه شی دی او د دې فائدې څه دي یا نقصانات څه دي، لګول غواړي نه لګول غواړي، ولې لګول غواړي، په دې به موږ لږ آسان ژبه کې ځان پوي کوو. یو بل سوال چې هغه ډېر امپورټنٹ سوال دی
او عموما خلک هغه نه کوي، لږ شرم ورځي یا مطلب لږ وایي چې دا کیدای شي هغه کې آر وي. خو ما نه کسانو کړی دی او کافي کسانو کړی دی او زه په دې جواب درکوم. هغه دا وایي چې ایچ پی وي یا هیومن پیپیلوما وایرس چې دی دا غوټې جوړي، مطلب د نازک اعضا باندې سړو کې او په زنانو کې، او مطلب تشو امتیازو په ځای باندې دانې جوړي، ډک امتیازو ځای باندې هم دانې جوړي، کله کله دا چې د تخله کې هم دانې جوړي کی. نو دا چې کومې دانې جوړیږي دا خو وایي چې الکانو کې هم جوړیږي، سړو کې هم جوړیږي او زنانو کې هم جوړیږي. نو آیا د لپاره د ویکسین صرف جنکو او زنانو ته پکار دی که الکانو او سړو ته هم پکار دی؟ نو په دې به موږ ان شاء الله بحث کوو چې دا ویکسین صرف یو کس ته پکار دی که د بل ټولو ته پکار دی. دا ډېر امپورټنت سوال دی او په دې به موږ ان شاء الله جواب کوو. یو بل سوال چې مانه شوی دی ډېر امپورټنت دی، هغه دا دی چې دا ایچ پی وی یعنی هیومن پیپیلوما وایرس یو سړي نه بل سړي ته څنګه لګي؟ دا امپورټنت سوال دی، په دې به موږ بحث کوو. یو بل سوال هم ډېر امپورټنت دی، عموماً کسان نه کوي، لږ شرم د وجه نه، خو ما نه چونکې کړی دی نو زه به دې جواب په سیاسي طریقه باندې او په شایستګي طریقه باندې درکوم. هغه وایي چې دا دی چې دا چا چې دا جنسي تعلقات یو نه زیات کسانو سره وي هغه کې د ایچ پی وی ویکسین چانس زیات وي. نو چا تاسو کړی دی چې بلکې ډېر کسان تاسو کړی دی چې چرته دا یعنی خزه خاوند وي او یعنی هغه یا یو سړي چې دی سر یو پارټنر یو د خزه یو پارټنر وي، نو آیا هغه کې هم ایچ پی وی ویکسین چانس شته، انفیکشن چانس شته او کنه شته؟ دا ډېر امپورټنت سوال دی، په دې به هم موږ ډسکشن کوو. بیا بل چې کوم سوال شوی دی هغه دا دی چې دا ایچ پی وی یا هیومن پیپیلوما وایرس د وینې په ذریعه د خوراک په ذریعه باندې نه بل کس ته لګېدی شي که نشي لګېدی؟ ډېر ښه سوال دی، په دې به موږ ډسکشن کوو. یو بل دغسې سوال دی هغه هم دی چې آیا د ایچ پی وی وایرس چې دی یا هیومن پیپیلوما وایرس انفیکشن چې دی دا یو بل سره لاس لګولو سره، یو بل ښکلولو سره، یو بل ته غاړې ورکولو سره یو نه بل کس ته کېږي که نه کېږي؟ نو په دې به هم موږ ډسکشن کوو د خیر انشاءالله. یو بل ډېر اهم سوال دی چې مطلب د چا واده نه شوی او هغوی له خپل سیکشوال لایف شروع کړي نه وي، نو هغوی هلکانو جنکو ته هم دا ویکسین لګول غواړي که نه لګول غواړي؟ په پاکستان کې صرف د جنکو خبره کیږي، نو آیا دا واقعي جنکو ته پکار دی که هلکانو ته هم پکار دی؟ دا یو ډېر امپورټنټ سوال دی، په دې به هم انشاءالله موږ ډسکشن کوو. یو بل سوال هغه دا دی چې او دا حقیقت هم دی چې پاکستان کې چې څومره مور پلار دي هغوی دا یقین هم دی او دا حقیقت هم دی. یو څو کیسز مه پرېږدوه چې هغه مطلب هر سوسایټۍ کې وي چې زموږ چې کوم او ځکه د دې یو هغه هم دی د ریزسټنس هم دی چې زموږ بچی چې کومې دي، زموږ جنکۍ چې کومې دي هغوی الحمدلله اسلامي معاشره ده او هغوی چې دی یو داسې په اکټیویټیز کې انوالو نه دي چې هغې له وجه نه هغوی ته د انفیکشن چانسز جوړ شي. نو آیا داسې مور پلار ته به څنګه موږ دا یقین ورکو یا څنګه هغوی په دې اماده کو چې هغوی د خپل بچو ته دا یعنی بچیانو ته دا ویکسین ولګوي؟ نو دا امپورټنټ سوال دی، کوم سټریټیز پکار دي یا څنګه هغوی پوه کول پکار دي او آیا هغوی ته پکار دی چې دا ولګي که نه ولګي؟ دا ډېر امپورټنټ کوېسچن دی، په دې به موږ ساينس سوی په دې به ساينسي په ذریعې سره موږ ډسکشن کوو. یو بل دا دی چې دا څنګه چې دا جینیټل وارډز ورته وایي یا د اعضای مخصوصه باندې هلکانو کې، سړو کې، جنکو کې، ښځو کې دا ایچ پی وی انفیکشن چې دی دا وارډز کې وړې وړې دانې راولي. نو آیا دا وارډز چې دی دا هلکانو جنکو کې دواړه کېږي که یو کې کېږي؟ او بل دا دی چې آیا دا وارډز چې کوم دي دا نور ځایونو باندې باډي کې کېدی شي، مطلب چا په لاسونو کېږي، په خپو کېږي یا مطلب په جسم په نور ځایونو باندې کېږي؟ نو آیا هغه هم کولی شي که نشي کولی؟ هغه چې کوم وارډز دي او د جینیټل وارډز کې فرق څه دی؟ دا ډېر امپورټنټ سوال دی او په دې به موږ ډسکشن کوو. بل یو ډېر اهم داسې بیسک سوال مانه شوی دی او دا چونکې د خلک په ګوګل باندې، سوشل میډیا باندې یا په ای آی سره دا ډسکشن کوي یا هغې نه دا معلومات اخلي، خو چونکې ډاکټران نه وي هغه نه پوهېږي. دا وایي چې د ایچ پی وی سټرینز څه ته وایي او دا چې د ایچ پی وی سټرینز چې دی دا آیا یو نه بل ته بدلېدی شي که نشي بدلېدی؟ او بل دا دی که نشي بدلېدی نو ولې نشي بدلېدی؟ لکه 3 4 5 د مختلف سټرینز دي، د 100 نه زیات سټرینز دي د ایچ پی وی یا هیومن پیپیلوما وایرس. آیا دا ولې
نه بل ته بدلیدي شي که نشي بدلیدي. دا ډېر امپورټنټ سوال دی، په دې به موږ ډسکشن کوو. یو بل ډېر ښه سوال دی چې د ایچ پی وي یا هیومن پیپیلوما وایرس آخر په د دنیا باندې په ځمکه باندې دا په څه کوي، لکه د اگزیسټنس څه کوي، د ریزروایر څه شی دی، او بل دا دی چې دا د جسم نه بهر یعنی هیومن باډي نه بهر څومره ټایم پورې ژوندی پاتې کېدی شي. ډېر امپورټنټ سوال دی او په دې به هم موږ ډسکشن کوو. یو بل سوال چې ډېر ښه دی او ما ډېر خوښ شو، دا سوال دی چې د هیومن پیپیلوما وایرس انفیکشن چې دی آیا دا باربر شاپس یعنی نائی په دکان باندې، حجامت په ذریعه باندې، یا پبلک ټوایلټس په ذریعه باندې، یا د سویمنګ پول کې یو کس نه بل ته لګېدی شي که نشي لګېدی، او سپیشلی هغه ایچ پی وي یا هیومن پیپیلوما وایرس انفیکشن چې کوم جینیټل وارډز کوي یا کوم د جینیټل کینسرز کوي. نو ناظرین که ستاسو ذهن کې هم څه داسې سوالات وي د ایچ پی وی ویکسین په حواله سره، نو لازماً په دې ویډیو په کمنټ سیکشن کې تاسو وکړئ. زه به ان شاء الله چې راتلونکي زما یو ویډیوز راځي د پښتو په ژبه کې، نو هغه کې به زه د دې ټولو سوالات جواب تاسو ته درکوم. ما چونکې دا ډېر امپورټنٹ پبلک میسیجز دي او ډېر امپورټنٹ پبلک انډرسټانډینګ دی، نو زه دا هیومن پیپیلوما وایرس ویکسین په حواله سره زما ویډیوز چې دي هغه د پښتو په ژبه کې هم زه ریکارډ کوم او زه په اردو کې هم کوم او انګلیش کې به هم کوم. چې کوم پښتو کې زما ویډیوز دي هغه تمنیل چې دی هغه سور دی، چې کوم په اردو کې دی هغه تمنیل چې دی شین دی، او چې کوم په انګلیش کې دی هغه تمنیل چې دی بلو دی یا نیله دی. چې کومه ژبه کې تاسو ته اسانتیاي پاغي په هدو باندې هغه لازماً تاسو وګورئ چې تاسو پوه شئ دی هیومن پیپیلوما وایرس دی انفیکشن په حواله سره د دې مختلف چې کوم اسپیکټس دي هغه په حواله سره. که تاسو زما د یوټیوب چینل هیلث ایجوکیشن سبسکرایب کړی نه، نو لازماً سبسکرایب کړئ چې دا ټولې ویډیوز تاسو ته په خپل په ټایم راورسي. او زما به د خواهش وي چې تاسو زما د ویډیو باندې خپل کولیګ سره، خپل پیژنګلو کسانو سره، خپل رشتہ دارانو سره ټول سره شیر کړئ چې کوم زما میسج یا کوم ز انفارمیشن ورکول غواړم پبلک ته چې هغه په ټایم باندې او صحیح انفارمیشن خلکو ته ورسي، چې خلک خپل پوه شي، هغه د دې جوګ شي، هغه د دې قابل شي شاید د هیومن پیپیلوما وایرس انفیکشن ویکسین چې کوم دی تا مونږ خپل ماشومان ته یا خپل بچو ته ولګو، کوم نه لګو، کوم لګو نو ولې لګو، او کنه لګو نو آیا متص نقصان خو نشته دی. اجازه غواړم ملاویګو با په بل ویډیو کې په دې ټولو سوالات جوابات سره تر هغه وخت پورې خپل خیال وساتئ. خدا حافظ.